اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، یو بهترینه میاشت په موږ او تاسو باندې راغله چې دغې ته شعبان المعظم ویل کیږي. د شعبان میاشت او موږ ورته په خپله مورنۍ ژبه کې د عبارات میاشت یایو. حقیقت باندې د دغې میاشت ډېر زیات فضایل دي او الله تبارک وتعالی په لږ اعمال باندې، په لږ عباداتو باندې انسانانو لا مسلمانانو لا ډېر اجر ورکوي. ترمذی شریف حدیث مبارک ته حضرت انس رضی الله عنه مبارک فرمایي چې نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام نه چا پوښتنه وکړه چې د الله رسوله د رمضان المبارک نه بعد په نورو میاشتو کې د کومې میاشتې روژې نیولو ډېر ثواب دی؟ چې نبی علیه السلام ورته فرمایي چې رمضان المبارک نه بعد په شعبان المعظم یعنی شعبان میاشت کې روژې نیول د دې ډېر ثواب دی. لوجه د تعظیم د رمضان المبارک نه چې دا یو قسم لا د رمضان المبارک تعظیم دی. لہذا دا بهترینه میاشتو الله تبارک وتعالی ډېر ثوابونه مسلمان له ورکوي. همدا شان بل حدیث مبارک ته کنز العلماء دا حدیث مبارک را نقل کړی دی. نبی کله په دا شعبان میاشت مبارک راغله نو چې په دې ټیم کې به نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته خطبه ورکوله او صحابو ته به فرمایي چې صحابه کرامو په تاسو باندې یو لویه میاشت راغله، د برکتونو والا میاشت په تاسو باندې راغله. ای صحابه کرامو، خپل نیتونه دغې میاشتې دپاره صفا کړو، همدارنګې خپل جسمونه، خپل بدنونه دغې میاشتې دپاره صفا کړو، ځکه چې په دا کې څومره اعمال کیږي نو دا الله تبارک وتعالی حضور ته پیش کیږي او الله تبارک وتعالی د مسلمان هغه نیک اعمال چې کله وګوري نو الله تعالی په دغې وخت کې د مسلمان نه خوشحاله شي او الله تبارک وتعالی د مسلمان نه راضي شي. نو دغې وجې نه چې کوم دی نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته په دا تلقین ورکولو، نیت صفا مطلب دا چې کوم عبادت کې د الله لپاره یې وګرځوه، نو که مونځ کې که صدقه کې که هر څه کې د الله د رضا لپاره یې که. همدارنګې جسم صفاینه مطلب دا چې 15 وخته اودس که او مونځ کوه او همدارنګې د پاک لباس سره چې کوم دی الله تعالی ته ودرېږه او د الله تعالی عبادت کوه. نو دا پیغام د خلکو لپاره چې دا میاشت بهترینه میاشتو، په دې میاشت کې ما ته ډېر اجر او ثواب ملاویږي. په لږ عبادت باندې، په کم اعمالو باندې، په یو سبحان الله باندې ما ته ډېر لوی اجر او ثواب ملاویږي. الله